دا زموږ سره یو دوه وقوعې شوي دا پر سوات د چارباغ او د خواځخیل تاڼۍ په حدودو کې. تاسو ته پته ده چې په 27 تاریخ د ورځې 12 بجو ټایم کې دوه فریقانو خپل منځ کې وختي تکرار باندې فایرنګ وشو. دا رحمت الله او تعالی یو فریق ته او اکرام او احسان الله او رحیم خان دا بل فریق ته. دا ولنې فریق چې کوم دی د دې نه د دې دویم فریق د فایر نه دوه کسان چې کوم زخمیان شو هسپتال ته وړل نو هغوی خو په ټایم باندې چې کوم دی وفات شو، ډېر زیات زخمیان شوي وو. او د دې بل فریق نه هم چې کوم دی یو کس زخمي و. نو د وقوعې اطلاع چې څنګه ډي پي او صاحب ته وشوه نو هغوی د خپلو هدایاتو مطابق چې کوم دی د ډي سي پي صاحب خواځخیل په نګرانۍ کې ټیم مقرر کو او ډېر په مختصر ټایم کې هغې کې 6 ملزمان چې کوم نامزد شوي وو هغوی ډېر په مختصر ټایم کې ونیول او د هغوی نه چې کوم ده د موقع په نسبت باندې چې کوم اسلحه استعمال شوي وه هغې هم ترې برآمد کړې ده. نو دې کې دا یو فرق چې کوم د هغې نه 6 ملزمان نیول شوي دي کوم چې موږ ته د قتل په وقوعو کې مطلوب وو. او بل چې کوم فریق دی هغوی اقدامي قتل د هغوی خلاف اف آی آر درج کړی شوی و. هغوی چې کوم دی هغه بي بي اے کړې ده، هغه هم گرفتار تصور دي. او کیس چې کوم دی زموږ د پولیس د ټایم ایکشن د وجې نه د ټایم د منډې د وجې نه پولیس چې کوم دی هغوی دې کې ډېر ښه کامیابي حاصل کړې ده. ملزمان هم نیولي دي، اسلحه هم برآمد شوي ده. او زما دا ټیم چې کوم دی د پریس کانفرنس مقصد دغه ډیټیلز تاسو سره شیر کو او دوی چې کوم ښه کارکردګي کړې ده ما چې دوی هم لږه حوصله افزایي عزت افزایي وشي. نو دې ټیم کې چې چا څومره کار کړی دی ډي سي پي صاحب دی، سی چو صاحب دی، نو انشاءالله موږ به د هغوی دپاره د حوصله افزایي او د عزت افزایي دپاره به موږ انعام دپاره هم لیکل کوو، هغوی دپاره به شیلډونه او سرټیفیکیټس به ورته میلاویږي. ځکه چې ډېر په کم ټایم کې هغوی ملزمان هم نیولي او اسلحه هم برآمد کړې ده. ملزمان چې کوم دي هغوی د کسټډي دوران کې زمونږ تفتیشي افسر چې کوم دی خان نظر خان هغې د مخکې خپل جرم اعتراف کړی دی. نن به انشاءالله مونږ عدالت ته مخامخ کوو او امید دی چې هلته کې هغوی د خپل جرم اعتراف وکړي. فلحال خو هغوی زموږ سره خپل جرم مني او امید دی چې عدالت کې د پولیس د ښه تفتیش د وجې نه هغوی خپل جرم ته کوم دی عدالت کې ومني. دغه شانتې د خواځخیلې تاڼۍ په حدود کې د شپې په باندې 1 بجه د غیرت په نوم باندې یو قتل شوی. ملزم چې کوم دی محمد علي اول د فقیرګل دا د کوټنۍ دی، کوټنۍ په ایریا کې دا واقع شوی وه. په هغې کې هم پولیس هغه د شپې چې کوم دی ډېر بر وخت ښه کارروایي وکړه. هغې کې چې کوم دی ملزم هم ګرفتار کو او علی قتل چې کوم دی هغې چې کوم ټوپک استعمال شوی هغه هم ترې برآمد کړی دی. او ملزم چې کوم دی د پولیس موږ سره اوس په کسټډي کې دی، هغه هم چې کوم دی خپل جرم زموږ سره زموږ د مخې منلی دی او امید دی چې ښه تفتیش د وجې نه هغه هم عدالت مخې ته نن چې موږ پیش کوو هغه چې کوم دی خپل جرم ومني. او دې کې هم پولیس چې کوم دی بر وخت د شپې 1:30 بجه ښه کارروایي کړې ده. نو دې موقع کې هم انشاءالله چې پولیس څومره ښه کار کړی دی څومره ټیم چې دی موږ به د هغوی د حوصله افزایي او د عزت افزایي دپاره به هغوی ته موږ لیکل کوو افسرانو ته. انشاءالله دوی ته به ښه صله میلاویږي او ډېر ښه کارروایي یې کړې ده، ښه کارکردګي یې کړې ده. نو امید دی چې دوی زما دا ټیم چې څومره دی مستقبل کې هم دغه شان څومره قتل واردات یا نور غټ جرایم کېږي امید دی چې په هغې کې هم دوی ښه د خپله سلسله چې کوم ده جاري وساتي. مونږ به انشاءالله د دوی هر قسم حوصله افزایي هم کوو، د دوی به مونږ مرسته هم کوو او تفتیش هم انشاءالله ډېر په ښه طریقه باندې روان دی. نن به ملزم پیش کېږي عدالت ته، امید دی چې هغه هم خپل جرم ومني.